نن چې دا نظام نشته قدردانو تاسو ګورئ په ټول ملک کې باران شروع دی په ټول ملک کې باران شروع دی خو د اسلام آباد او د پنډۍ ماحول ته وګورئ هغې لګیا دي د یو بل د کرسۍ چې کوم دی د راښکلو نه په خپل دغه کې دومره مشغول دي چې دا احساس ورته نشته چې د غریب ژوند څه دی په دې بارانونو کې چې مثلا دیاړی نشته غریب به څه کوي د ورځې خوراک به څنګه کوي د هغه مزدورۍ نشته دیاړی نشته چې د چا کچه کورونه په هغې کې 2 منټه او 10 منټه اوبه ودرېدې او هغه باندې کور را پرېوته دا بیچاره به څه کوي ورشه لاړ ټول بلوچستان زه بلوچستان ته تللی م څو پیرې د بلوچستان محرومي ما لیدلې ده چېرته چې 400 کیلومیټره کې یو اسپتال نشته چېرته چې زنانه بیماره شي او هغې ته د اولاد تکلیف وي بیچاره یې په ګاډي کې را روان کړي کراچۍ ته یې راوړي چې کراچۍ ته راوړي په لاره کې چې کوم دی د هغې مور نم سا ختلي د هغې بچي نم سا ختلي چېرته چې د دومره اسباب او وسایلو سره چې د چا آبادي صرف د لاهور عمره ده چې د چا ټوټل آبادي صرف د لاهور د ښار عمره ده هغه خلک یې دومره په محرومۍ کې ساتلي دي دومره په محرومۍ کې چې د چا نه چې کوم دی د ګیس د ټولو نه لوی پلانټونه لګېدلي دي چې د چا سره چې کوم دی دومره وسایل او ذخایر دي چې د هغې یو کس اربپتي جوړېدی شي او د دې ظلم انتها د هغې دپاره په 300 کیلومیټره کې یو اسپتال قدرې نشته چې په هغې کې بنیادي سهولتونه د هغې کورونه نشته پاخه د هغې مین روډ چې دې ولیده جړه به درله درشي هغې نن دا د یا د اوبو د لاسه په تکلیف کې چې اوبه ورته ني او یا وګوره ټول بلوچستان کې ورشه ایمرجنسي نافذ د مکمل طور باندې د خلکو مالونه لاړل په اوبو کې چې کوم دی د خلکو بچي څه وړاندې مخکې چې کوم دی د شام یو ماشوم بچی و او هغه د سمندر په غاړه باندې الټه پروت و ټوله دنیا کې ټرینډ چلېدلی و د هغې ماشوم بچي دپاره همقسې یو ښکلي ګل ماشوم هماغسې چې کوم دی د یو مور د زړه ټوکړه د یو پلار د ارمانونو او د حسرتونو او د هغې د امیدونو مرکز یو ماشوم بچی د اوبو په غاړه باندې سیلاب راوړی دی او هغه ماشوم بچی د اوبو په غاړه باندې الټه پروت دی خو دنیا څه کوي دنیا خو هسې تماشه کوي صرف چې زما او ستا چې کوم دی په دغې حالت کې زما حکمران هم را بیدار نه شو د هغې دپاره اواز قدرې پورته نه شو ټویټر باندې ټرینډ وګوره نو د یو بل خلاف ټرینډونه روان دي د یو بل په حمایتونو کې روان دي بلوچستان دپاره که د بې سر و سامانۍ په حالت کې په اوبو کې نیم نیم ولاړ دي او صرف په خپل اوږو باندې وسایل هم نشته او د بلوچستان ماشومان بچي د هغې چې کوم دی څه کوي امداد کوي دې وخت کې صرف لبیک والا ولاړ دي ټرین والا لبیک والا چلی आवाज والا لبیک والا اوچت کړی دی نور ټول لګیا دي د یو بل سره چې کوم دی یو کشتي شروع ده چې زه به د ده نه پنجاب څنګه علم پنجاب والا وایي زه به د ده نه چې کوم دی څنګه علم اسلام آباد څنګه علم زه به دا چې کوم دی څنګه دلیل کوم زه به دی څنګه کوم که په دې وخت کې د هغې عوامو غریبانانو په غم کې دی صرف هغه جماعت په غم کې دی چې چا د نظام اسلام آواز پورته کړی دی چا د نظام مصطفی آواز پورته کړی دی د چا کارکنان چې د بې سر و سامانۍ په حالت کې هلته لګیا دي د خپل وروڼو قسم په خدای د انسان د زړه نه ورسره وینې وساسي د انسان د زړه نه ورسره وینې وساسي لکه د میانو غوندې په اوبو کې دننه د مسلمانانو زمونږ د بېګناو لاشونه پراته دي د هغې کورونه وران شوي دي ماشومان بچي چېرته ونو ته ختلي دي لاندې اوبو ته نشي راکوزېدی دا عزتمندو حالت جوړ دی مګر ملک ته وګوره هېڅ قسمه چا باندې چې کوم دی دغه نشته آخر مسلماني داسې شی دی چې په خیبر پښتونخوا باندې تباهي راشي نو مونږ به چغې وو خو که بلوچستان باندې راله نو مونږ به وایي نه مسلمان خو که جسد واحد دا خو په شان د یوې جوسې دی چې دا یوه ګوته ته تکلیف وي د یوې ګوتې ته او دې ځای محسوس نه کړ نو یاد ساته عزتمندو بیا دننه د ایمان کمې ضرور شته چې د بلوچستان تکلیف مسلمان تکلیف کې وي او د چارسدې مسلمان دا تکلیف محسوس نه کړ چې د بلوچستان مسلمان په تکلیف کې وي او د پېښور مسلمان محسوس نه کړ د اسلام آباد مسلمان محسوس نه کړ نو یاد وساتئ کمې ضرور شته بیا سوچ پکار دی لږ الله کریم جل جلاله دې مونږ د داسې بې حس حکمرانانو نه نور ساتي او په مونږ باندې د الله کریم جل جلاله نظام اسلام نافذ کړي خدای عزتمندو دا رب لا یزال عادت کریمه دی چې هغه د یو ملک حالت داسې نه بدلی چې دوی به کور کې ودوي او چې سهار راپاسي حالت به بدلي بلکې رب لا یزال عادت کریمه دا دی چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم چې تر څو ما او تا د دې خپله باندې د دې حالت د بدلون کوشش نه کړې دا نه بدلېږي
وګوره ډالر کم خوا روان دی، ریټونه کم خوا روان دي. بس اخري خبره کومه، الله کریم دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي چې مونږ نور د ظالمانو ملګرتیا پرېږدو. پوهېږئ دې باندې چا چې د ملک او د قوم عزتونه هم لوټ کړه، چا چې د ملک او د قوم مالونه هم لوټ کړه، چا چې د ملک د عزت او د ابرو سره هم لوبې وکړې، چا چې د ملک ټولې اساسې ګاڼه کړې د خپلو مفاداتو دپاره، د خپلو پیسو دپاره، د هغې خلکو نه نور د برات اعلان وکړو. په یو داسې وخت کې ستاسو خوش قسمتي ده چې د بې سر و سامانۍ په حالت کې د دې ټولو ظالمانو مخې ته لکه د غره غوندې الحمدلله د بې سر و سامانۍ حالت کې تحریک لبیک مخې ته ولاړ دی او کردار یې ټولې دنیا ته مخامخ دی. مخالفین هم د کردار قایله دي چې دې خلکو رسمي دا ناره نه ده والې، د کرسۍ دپاره یې نه ده والې، بلکې دې خلکو چې دا ناره والې ده د نظام اسلام دپاره والې ده. راځئ قدردانو چې مونږ ټول چې کوم دی دغه رنګ یو موټی شو او دغې تحریک ته په دې وخت کې چې د ټولو نه زیات د عوامي قوت ضرورت دی په ایماني طاقت باندې، والله چې زمونږ دا حالت به الله بدل کړي، په مونږ باندې به حقیقي د اسلام حکمرانی راشي. الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو خپل حبیب پاک صاحب الاولاد صلی الله علیه وسلم د دین سره په صحیح معنو کې مینه او محبت نصیب کړي او رب العزال دې مونږ او تاسو د نظام اسلام دپاره الله کریم جل جلاله دې زمونږ او ستاسو دغه ستړي چې کوم دی دا په ځای باندې راولي او په دې وطن دې الله کریم جل جلاله اسلام نافذ